الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. نحم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 152 53 54. مخکې سبق کې موږ دې ځای ته رسېدلي وو چې موسی علیه السلام راغی د کوه طور نه د تورات تخته یې ځان سره راوړی، خلک بېلارې شوي وو، د سخي عبادت یې شروع کړی وو. نو موسی علیه السلام لومبی زورونه خپل ورور له ورکوي چې تا ولې محنت نه دی کړی، تا ولې د دې اصلاح نه ده کړې. هغه په جواب کې وایي چې ما دی ته وینا کړې ده، چونکې دی زما خبره منله ده، بیا به تا وایي چې زما د بني اسرائیلو په منځ کې دي جداوالی او فرقې پیدا کړلې. بیا موسی علیه السلام په دې پوه شو، نو ځان دپاره او د خپل ورور دپاره چې دی نو دعا غواړي. اوس د هغې سزا ذکر کوي چې کومو خلکو د سخي عبادت وکړو. په دې آیتونو کې د هغه خلکو سزا ذکر کوي چې کوم خلک بېلارې شو، په لږ ټایم کې بل خوا واړېدل. نو الله پاک وایي ان الذین اتخذوا العجل سینالهم، چې کومو خلکو سخی په عبادت باندې ونیسو او هغه ته سجدې شروع کړلې، نو سینالهم غضب، زر ده چې وبرسیږي دوی ته د الله تعالی غصه، وذلة فی الحیات الدنیا، او رسوایی په ژوند د دنیا کې. او هغه څه وشو، الله پاک حکم نازل کو، چونکې دا خلک ستومانه شو. موسی علیه السلام راغی او ورته دا تاسو څه شی شروع کړو، د سخي عبادت مو ولې شروع کړو؟ نو دا خلک ستومانه شو، یا موږ غلطي کړې ده، موږ له داسې نو کول پکار. اوس به مخکې څه کوو؟ الله پاک ورته حکم راولېږه ستاسو توبې قبلېدلو دپاره به شرط دی چې فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم، چې تاسو چې کومو خلکو د سخي عبادت کړی دی، دا خلک به اوس څه کوي؟ زه خپل ځانونه به قتلوي. چې چا د سخي عبادت کړی دی، توبه به دا چې دی به خپل ځانونه قتلوي. نو دا یې څه شو، د الله تعالی غصه شو په یهودو په بني اسرائیلو باندې، او ذلت یې څو په دنیا کې چې د خپل جرم اقرار یې وکړه د خلکو مخکې، او واقعي موږ جرم کړی دی، او خپل ځان یې چې دی نو قتل ته مخې ته پیش کړو. او بیا مفسرینو لیکلي دي یا د دې نه مراد ذلت دا دی چې د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې کوم یهود پاتې کېدل، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بنو نذیر جلاوطن کړل، ویې ویزه د مدینې نه وباسل او خیبر ته بیا وباسل، او بنو قریظه یې قتل کړل. او چې څومره یهود پاتې وو په هغې باندې یې ټکس کېښودو، وایي اوسېږئ به خو هله چې تاسو موږ ته مسلمانانو ته ټکس جمع کوئ او جزیه جمع کوئ، نو هله به مو پرېږدو. دا د دوی هغه رسوایي وه، دا د دوی هغه ذلت و. او الله قرآن کوي د قیامت د ورځې پورې به د یهودو نصارا څه وي، دا به ذلیلوي. ورپسې فرمایي چې کومو خلکو د سخي عبادت وکړو او دوی حقیقي توبه وباسله، چې دوی کله یو بل قتل کو، او مفسرینو لیکلي دي د 80,000 پورې بني اسرائیلو چې یو بل قتل کړه، الله حکم نازل کوي بس دې توبه قبوله شوه. توبه مې ورته قبوله کړله چې کوم کسان مړه شوي دي، قتل شوي دي، دا شهیدان دي، او چې کوم چې دی نو ژوندي دي، نو دوی ته مې د دوی توبه مې قبوله کړله، دوی ته مې بخښنه وکړله. نو بیا الله ورپسې فرمایي والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد ذلک من بعدها وآمنوا، چې کومو خلکو د سخي عبادت وکړو او ورپسې په دې خپل عمل باندې وآمنو او ایمان بیا راوړو، شرک یې کړی و خو د هغې نه وروسته یې بیا څه وکړو، بیا ایمان راوړو، ګناهونه باندې توبه وباسله، نو ان ربک من بعدها لغفور رحیم،
بېشکه رب ستا وروسته د دې توبې نه بخونکی مهربانه دی. مفسرینو لیکلي دي دا حکم د توبې دا عمومي دی، هر چا ته دی. الله پاک په توبه باندې واړه کبیره ګناهونه خو صغیره ګناهونه خو سکې چې شرک عمره لویه ګناه الله وایي په توبه درته معاف کوم، خو تو په حق باندې توبه وباسه چې دې بني اسرائیلو ته مې هغه شرک هم معاف کړو په توبه باندې. مسلمانانو له هم پکار دی الله قرآن کې وایي قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، چې ای زما بندګانو تاسو نا امیده کېږئ مه چې الله به موږ ته بښنه وکړي، که نه زه ډېر ګناهګار یم، نو نا امیدي مه کوئ. الله پاک انسانانو ته ګناهونه بخي، خو تاسو څه وکئ په حقه باندې توبه وباسئ، تاسو ته به هم ګناهونه معاف کړم. او د توبې دپاره شرایط څه دي؟ شرایط دا دي چې انسان په دې خپل کار توبه نشي چې ولې مې داسې کړی دی، دا خو ما غلطي کړې ده. او دغه رنګې چې دی نو د آینده دپاره د نه کولو عزم وکړي، کلک اراده وکړي چې بیا به داسې نه کوم. نو الله وایي چې دوی څه وکړل؟ دوی ته مې هغه توبه معاف کړله. ورپسې فرمایي چې موسی علیه السلام موږ مخکې ویلو چې موسی علیه السلام د کوه طور نه راغی او دا خلک یې ولیدل، دا تخته یې د تورات بس کېښودې په تلوار سره. نو چې کله دا هر څه وشو، الله موسی علیه السلام ولما سکت عن موسی الغضب، چې کله لاړه د موسی علیه السلام نه هغه غصه، موسی علیه السلام خو ډېر زیات غصه و، نو چې کله د غصه لاړه او واقعه برابر شوله، خبره برابر شوله، نو اخذ الالواح هغه تخته یې واپس راواغستې. وفي نسختها او په نسخو د تورات کې چې موسی علیه السلام د کوه طور نه راوړې وي، مفسرینو دې کې نکته لیکلې ده چې نسخه هغه شي ته ویلی شي چې د بل څیز نه نقل کړي او ویې لیکي. نو وایي دې کې دا هم مراد دی چې موسی علیه السلام په تلوار باندې دا تخته کېښودلې او دا ماتې شوي وي. نو الله پاک د دې تختو نه د تورات د لیکایي بل شي ته نقل کړې وه. نو موسی علیه السلام راواغسته، نو هغې کې څه هدن، په هغې کې هدایتو د خلکو دپاره، احکامو، هدایتو، سمه لاره وه، دا ګناه ده، دا ثواب دی، دا آخرت دی، دا جنت دی، دا ټولې خبرې الله په تورات په نسخو کې لیکلې وي. او ورحمة للذین، او رحمتو د هغه خلکو دپاره چې د خپل رب نه یریدل. ان الذين بشکا کسان اتخذوا العجلا چې نیولې اوس خلره په عبادت سره، سینالهم زرد چې وبرسیږي دوی ته غضب غصه، غضب من ربهم طرف د رب خپلنا، وذلة او رسوایي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. او دې کې مراد د دې نه سامری هم دی چې دی موسی علیه السلام دی وشړو او دته وی وان تقول لا مساس دغه یو بیماری ولګیدله چې چا به سره لاس لګاو نو ورته وی ګوتې مراړه، او چې چا به له ګوتې ورړل هغه بیماري هغه تبه هغه ته هم لګیدله. نو الله په دنیا کې دې ذلیل او رسوا کړ. وکذلک او دغه رنګې نجزي المفترین، من سزا ورکو دروغ جوړونکو ته چې دروغ یې جوړ کړه، سخه یې جوړ کړو، وایي دا اله دی او د موسی علیه السلام د خپل اله هیر شوی دی. والذین او هغه خلک عملوا السیئات چې عمل کوي ګناه، عمل کوي بد، ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعدها رسل دې ګناه نه، وآمنوا ایمان راړي، ان ربک بشک رفستا من بعدها رسل دې توبې نه لغفور رحیم بخون کې مهربان دی. ولما سکتا او کله چې لاړه عن موسی الغضب د موسی علیه السلام نه غصه، اخذ الالواح راواغستې تخته، وفي نسختها په نسخو د تورات کې هدن هدایت و رحمت و رحمت للذین د پاره د کسانو هم لربهم یرهبون چې د خپل رب نه یریدونکي وو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. الله تزمون راضي شي مونږ چې سمو د عمل توفیق را نصیب کړي. الله د خیر د رحمت باران وکړي. الله دې قرآن په خاطر د خیر د رحمت باران وکړي. بیماران د شفای کامله نصیب کړي. قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي. الله مونږ ټول خوشحاله کړي، پریشانۍ ختم کړي، مصیبتونه ختم کړي. یا الله هر کور کې امن و امان راولي. یا الله دا کلی په امن باندې آباد کړي. یا الله دا کلی محله یا الله په دین باندې آباد کړي. بېدیني زمونږ نه ختمه کړي. یا الله ته زمونږ نه راضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.
دا راینا ځکه جنازګاه ته لاړ شه بیا یې ناړونه به ټول دي